لکه دا وګورئ دا بیر حیدر ته راغلي وو هلته یو کسان ناوړي وو دا چې دی نو اوښان روان دي مخې ته او دغلته مخې ته هغه اوبه دي بیر حیدر والا صفا اوبه دي د کوهي اوبه دي هغې باندې خلک لامبي نو صفا کېږي ورسره بیماریان ورسره هم ښه کېږي او صفا اوبه دي دغلته مخې ته هغه ډېر مزیدار هغه درته هم وڅښئ ښه دا د پخوانۍ زمانې لیم کروزرې روانې دي ډېرې مزیدارې سړي مه ګورې خیال دی دی دا نه مخکینۍ زمانې لیم کروزرې دي په هغه وخت کې چې به دا چا سره وکړه نه لکه هغسې چې لیم کروزرې هغه مالدار ترین کس و چا سره چې به دا و او د دې نه به بیا چې چا سره به اسونه وکړه نه هغه به بیا د دې نه هم مالداره و هغه هی مالداره سړی چا سره چې به اسونه و تا وګوره ये मैं हूँ और ये उखान ऊँट है केमल है केमल केमल عربي को जमल हुई دا جمل خالي د عربي کې سوي جمل او کوهی چې کوم دی که نه هغه دغه دی دا اوښان دلته راغلي کوهي له خلک ورته هم راغلي دي اوبه ترې وړي ښه او دا کم سټیشن چې کم دی د وادي الاخضر کې د بیر حیدر سره دا هغه سټیشن دی چې په دې کې به ټرین ودرېدو او په دې کې به خلکو دلته آرام کو او دلته چې به دی نو ریلیکسینګ دپاره د آرام دپاره چې نه دلته به چې دی نو پاتې کېدو او د هغې نه پس نه به بیا د دې چې نه د دې سټیشن نه به بیا دوباره دپاره تلو مخې ته په سفر باندې دا منصوبه چې کومه دی سلطان عبدالحمید ثاني په دې وجه شروع کړې وه چې د دمشق نه واله او د مدینې منورې پورې په دې ریل کې چې دی نو موږ به حاجیان او مقدس سامانونه چې کوم دی نو هغه به د مدینې منورې ته چې دی نو په دې کې رسوو بیا چې دی نو په 1916 کې په عرب کې بغاوت شروع شو نو په دې کې چې دی د برطانیا یو جاسوس چې کوم دی لانس آف آربیا د هغه نوم و هغه چې دی نو په دې ریلوې سټیشن باندې بیا چې دی نو حمله وکړه او د دې بیر حیدر په خوا او شا کې چې دی نو دماکې وکړې او د دې چې کومې پاټلۍ وې او د ریل نه هغې چې دی نو ټولې چې دی نو خرابې کړې او کم ریل چې په دې سړ باندې تلو نو هغه چې دی نو هغه یې بند کو او دا تاسو کتلی شئ دا اوس د دې سټیشن بالکل له پاسه په دویم چت کې ولاړ یم او د دې نه دا پره چې نو دا هم یوه لاره یې جوړه کړې ده پره دې چت ته دریم چت ته تاسو دا کتلی شئ دا سټیشن دا ویزټ موږ تاسو ته وکړو تاسو ولیدو دا چې کوم دی هغه د ترکیې د وخت هغه سټیشن دی حجاز ریلوے سټیشن دا بره کړکۍ دی د هغې نه دا ښکته منظر تاسو کتلی شئ دا چې کوم دی نو کنډرات د دې نه جوړ شوي دي اوس دا اوس ښکته ځو او د دې شاته هم یو سټیشن شاته هم یو ځیګی دی دې کې به هم خلک پاتې کېدل دلته په هغه وخت کې نو زه تاسو ته دغه ځای هم ښایو زموږ سره تاسو اوسئ دا مخامخ چې تاسو ته کم ښکاري که نه دا چې دی نو د دې ویډیو موږ تاسو ته وکړه تاسو ولیدو دننه بهر دا دوه چته دی او نن سبا تاسو کتلی شئ دا سټیشن یې بس دغه شانتې خاموش پرتې دي او کنډارات ترې جوړ شوي دي په هغه وخت کې چې دی نو په دې کې به مسافر مو او په دې سایډ به ریل هم تلو او خلکو به دلته چې دی نو
آرام پذیر کېدل به دلته به آرام کوو. اوس چې دی نو د هغې نه دا کنډاله جوړ شوي دي، تاسو کتلی شئ. حجاز ریلوے سټیشن په خوا کې دا اوس مخامخ نږدې دې سره بیریهې در نومې کوهی دی. د دې هم قصې چې دی نو مشهورې دي، مختلفې قصې دي د دې په باره کې. څوک یوه خبره کوي، څوک بله خبره کوي، او ځینې خلک دا خبرې کوي چې دا د بیمارۍ لپاره هم دا اوبه ښه دي. ډېر خلک استعمالي د دې لپاره. مختلفې کهانیانې دي، یوه کهاني نشته. دا چې دی نو دا هغه اوبه دي. خاص کر دا بدوان ورته وایي، د دې چې کوم د غرونو خلک دي هغه هم درځي دا اوبه وړي او دا ګاډي پسې راویسي په دې کې اوبه وړي. دا یې پکې چې دی نو د ټینکۍ غوندې کې جوړه کړې د څارو دپاره، اوښان او قشر وغیره دا راځي دلته په دې ځای کې اوبه څکي. دا وګوره، دا اوس دا یو بدو راغلی دی دلته چې دی نو اوبه ډکوي. دا بیا وړي په دې غرونو کې دلته ځناورو له. دا هغه ټینکۍ ده او د دې سره په خوا کې چې دی نو دا ریلوے سټیشن هم نږدې دی، او دا چې دی نو دا هغه جالي دې تاو کړلی دا د دې دا ټینکۍ به ورته هم لګولې ده، چې کوم دا اوبه سټور کوي په دې ځای کې. او دا یې ورته بهر چې دی نو وځو تاسو ته ښیو. دلته یو وړوکې غونډه کې بمبۍ ورته بله هم لګولې ده، دې ځای هم خلک اوبه څکي. دا اوبه دي، دې ځای نه خلک اوبه څکلی شي. دغه ځای نه دا خوا چې کوم دا ګاډی چې ورته ولاړ دی، دغه ځای نه چې دی نو خلک اکثر ګاډي ډکوي. دې ځای کې چې دی نو اوبه څکی شي دې ځای نه. دا یې ورته هم جدا دې خوا پیپ لاین ورکړی دی. او د دې ځای کهانیانې ډېرې مشهورې دي. ځینې خلک وایي چې دلته چې کوم دی نو د شپې اوازونه هم راځي، د یو ښځې اوازونه د شپې اورېدل کېږي، او د شپې چې دی نو دلته را کاڼې ماڼې چې دی نو هم ټقاره مخاره کوي یو ځای ته او بل ځای ته چې دی نو اخوا دېخوا ځي. جنات هم دي دلته. ځینې خلک وایي چې دلته تاسو راځئ نو د ورځې راځئ، د شپې مه راځئ. د شپې وایي دلته لږه خطرې. مختلف کهانیانې د دې. که تاسو هم دلته چېرته راغلي یئ او ویزټ تاسو دې ځای ته کړی، نو تاسو هم کمنټس کې ویلی شئ تاسو د دې په باره کې تاسو څه وایئ. دا چې دی نو دا د تبوک نه 80 کیلومتره کې دی. وادي الاخضر او بیریهې در دې اوبو ته وایي، دې کوهي ته وایي، دې ته وایي بیریهې در. دا مخامخ تاسو لیدی شئ دغه هغه حجاز ریلوے سټیشن سر دی، د دې سره بالکل په خوا کې چې دی نو دا کوهی دی. او دا مخامخ چې کوم دی دا هغه پټلۍ دی، کوبري د عربۍ کې ورته کوبري وایي او بریج ورته وایي. دا چې کوم دی نو په دې باندې به چې دی نو ریل تلو په دې سایډ باندې، او په دې ریلوے سټیشن کې مخامخ چې کوم دی سر خوا کې دی کې به خلکو سټی کوو. دلته دا اوبه چې دی تاسو کتی شئ، دا اوبه د صفا اوبه دي او مختلف کهانیانې د دي. که تاسو هم د دې کهانۍ په باره کې پته معلومات دي او دې ځای ته تاسو ویزټ کړی، نو تاسو هم په کمنټس کې ویلی شئ چې د دې څه قصه ده. مختلف قسم کهانیان دي د خلکو. ښه دغه ځای کې تاسو ولیدو. دا اوس موږ واپس چې دی نو تبوک سایډ ته روان یو. دا روډ په دې سایډ باندې چې 10 کیلومتر تللی دی خو تبوک دې سایډ ته، او دغه ته چې دی نو بیا په ګس سایډ باندې کچه لار وتې ده. د تبوک شاته یو نوی روډ جوړېږي، د تبوک د ایرپورټ شاته عسکري روډ ورته وایي. دا هغه سایډ ته بیا دغه روډ وتی دی. نو دا هغه سایډ باندې دا لار سره وتې ده. دغلته کچه ده، په هغې کې ورته بیا د تبوک روډ ته موږ اوړو. دغلته تاسو کتی شئ دا چې دی که نه د تبوک بوټ دی. دا تبوک المعظم
الاولي روډ دی دا بیر هدایت د 10 کیلومتر دی لیدا په دې سیټ باندې دا کچلار بیا سیده وته تبوک ته او دا لار چې دا سیده تللی دا بیر هدایت د 10 کیلومتر دا لار بیا سیده تبوک ته تللی ده ها او دا نوې روډ شاته وځي دې سیټ دا امریکا چا ده دا روډ کچره خو بیا د دې سلور پټې روډ تللی دی او خاصه د تبوک ایرپورټ سیټ ته وته ایرپورټ سیټ ته په دې کچه کې چې راشي کنه ته ولې سي په سر په ور واخې دا روډ چې دا سیده د ایرپورټ شاته وته